أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي جنور سوسيدي بل صفت ذکر کی خانہ جنگی مدینہ کې يهود اوسېدل بنو نذیر قریظه قینقاع باشندگان وو اوسیان او خزرجین هر چا ځان له ګروپ ټاکلو ملګری دی به خپل ملګرو له ویلي وی شو ورشه پایمانه برید وګي مالم درکو کله به ملګریم درکو جنگ بچو شنو کای با مال له ضرورت راغی دی بورکی کله جانب مقابل نبی اسیران ونی ولنو دی په پیسې ورکول چې دا والد د يهود خوشی کوي هغه ورته دا مال ولې راکوي ودا خو بشر دوسری را نبی بو ویل چې دا يهود ولې مونږ اخلاص وي دا مونږ له تورات کې الله ویل چې دا بچ غلامان نه ګرځوي الله وی تعجب نیمه خبره مانی او علماء دین الله وینه مانی چې د يهود غلامان جوړیږي نه تاسو وای دې مقابل کې مال ورکوي د مسلمانانو مابین کې خانه جنگي څنګه را به بدی کې دایو ګروپ لري مسلمان او سینو خزرجانو کمزورې شو رانه مکی د قریش نه کومه کوالو نبی صلی الله علیه وسلم مخامخ کړي ایمان راوړل کله چې د بدر غزا وشوه د شریعت کتابونو کې راځي نو عیسی په مدینه کې منافقانو يهودو حرکتونه شروع کړي اوه بدر کې خواوی کسان مردار کړه اوی قیدین کړه دا محمد رانی کی دله گزار پکار دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې ګورزان نو سم انسانان جوړ کېږي چې گزار بدر کوم لکه مشرکین لم شو ورکی يهود ورته ملنډي وکړه وته مړه او باش سادهګان انسانانو سره مخامخ شوی وي ته مونږ له خلکو سره په جګړه کې مخامخ شو تجربه کار خلګو چې وګونه د خلاص کو نبی صلی الله علیه وسلم جوابونه کې بس راغی ته ډېر شریف انسانو پیګه دا وشوا دیګه څه قومونه مسجد نبوي سره دی راوت څه د مسجد قباء سره سید مدینه بازار سره باندې کینانو یو بازار جوړ کړو ولته دی مسلمانانو کې وزنانه واده سرو اخستو به سره اله طبعا زنانه د اثر ځان له خوخي ډیره یو يهودي سره دا خبره کوله دا خصو خریدو پرو بل يهودي راغ سپک انسانان د مسلمانانو عزت لوټي دا لنګ ورته پاس یا پورې وټړو دلته ذکر يهود عادت دار شیخ الاسلام ابن تیمیه کی ابن اعظم چې همیشه د مسلمان عزت لوټ کی په کومه طریقه باندې کجرا بار کو د عزت ختمول نو عام بازار ولا يهوديانو ټول وخاندل ولاره باندې مسلمان تیرو داغه شدا حالات ولیدون ایسه بری يهودي ورو دانګل هغه وجلو ای په دمانه راو دانګل دی شهید نبی صلی الله علیه وسلم اطلاع رااله کسان دونه ګر چا پرتا وکړو عبد الله ابن ابي ابن سلول ډېر زاره وکړي چې پرې دا خیر دې معاف اخر د نبی صلی الله علیه وسلم ګیرونی ولا نبی صلی الله علیه وسلم ورته سیدا ما بكم خو لیکن شرط بګی چې مدینه نبوي ورکیږي به په احد کې مدرسه سم مسله وکړه دین اورسه به خندق په غزا کې امد به په یو وکړه الله تعالی به څنګه نازل کړ طریقې داوا چې اوس به داخله شړل کېږي مخکې ویل شړل کېږي بشر د یو په اندازه باندې سامان بوړي ساعت سی ابو چې راکم ځوانان دي حلال کوي زنانه او سپینګي او ماشومان د ایسه غلامان کوي دغین اورسه به صلی الله علیه و دوی مسله خبر کې جنگونه وشو نور علاقو کې به د عمر رضی الله عنه په وخت کې شام ازرعات د علاقې لاړل بیر سلطان سره ابن ایوبی په وخت کې سعودي زلت راغی چې کله به مسلمانان کمزوري شو دوی هم د سره روان دي راځي ته دوی وای د ازمه کې زمنګ داخل کوم نه غصب کړی دي تر څو پورې اسلامي خلافت راشي الله به بیرته به مسلمانان غلبه او طاقت دوی لور کوي دا واقعي الله دلته ذکر کوي وایذ اخذنا پاتیم چې واپس مونږ فوق له استاد سنا چې نه به تو یو دماغکم د خپل ویني او نه به باسي انفسکم خپلم جنسي من دیارکم ساسو کوروننا وینه بنو تو یو خپل دبل وینا دبل وینا تو یو ما خپل وینا تو یو ولي خپلم جنس منو باسي
ثم اقررتم بتاسو اقرار کې وانتم تشهدون او تاسو پویا یا گواه په خبره باندې سره د علم الله ګډ ورشو نو دوی به کومه کول چې مال به په کار ور به کې چې يهودي باسیر شنه بیا به استنجات د لپاره پیسې ورکړي فدیه دا ولې ودا غلام نشي جوړې دي الله په نیمه دین عمل کوي په نیمه نه کوي آیات دلیل لپاره چې هغه وخت کې به یو سړي ایمان د الله په نسبت پوره چې پوره دین عمل کرا ولي ادخلوا في السلم كافه ثم انتم بتاشي هؤلاء اذا كسانوا تقتلون انفسكم دا جمله حالیه ده په دې شاعت چې وجنه خپل امجنس وباسي فريقا يوړل منكم استاسن من ديارهم ديرو کوروننا مسلمانان استری کوي وجني تزارون په دې شاعت چې کومک کوي علیم دې په مقابل دیگر معنا ملا مضبوط والی بالاسم والعدوان الله په بار د ګناه او د قشان سرکشي کې د الله او د مخلوق حق تلف کوي به د الله را پروانیم کوي د مخلوقم وهي اتوکم الله کرابر تاسلا شران تفادوهم فی دیو مرکول عده نجات د پارا وهو محرم او حال چې حرام بو تاسو باندې دی استل فی دیو مرکول دی د نجات دلته بدین عمل کو التم کو الله پیرا د کې چې نیم منو نیم نه مانی چې دې فدیه ورکول دا جایز مسلمان ولې وشي افتؤمنون ببعض الكتاب ایتاسو ایمان لري په بعض کتاب او تکفرون ببعض انکار کوي د بعضي وما جزاء من يفعلون د جزاء دا چې دا کار کوي ساسنا الا خزم مگر شرم دی په حیات دنیا په ژوند دنیوي کې و یوم القیامت پورز قیامت به واپس کړي شي الهي واپس مکړي شي الهي شد العذاب سخذاب لا دنیا کې معنا قتل دنیا کې معنا اسارت شړل سورہ حشر کې الله دوی زلت بل ذکر کې شرم قیامت کې الله وړي سخت عذاب دی الته وګورو د دې وجنه د آیات معلومه شو دی يهود عادت دا چې ملک لار چې مسلمانان په خپل مابین کې جنگي چې په یو نو موسو ببل نو موسو ببل الله د قران نه ادب زده کوي چې داخله ګوراینا دي نتا اوس جنگي چې هم نه جنگي وما الله بغافل عما تعملون ندى الله نه خبر دا عمل نشي کوي ډیر اوچت پوي دي واستخفي اخروي اولئك الذين هدى كسان شاخصوا الى خسر الحياه الدنيا جندنوي بالاخره بمقابل الاخرت کې اخرت ورکه دی واقص لږ ژوند انتخاب کې نسبت منکړي شي انهم العذاب د دې عذاب ولا هم ينصرون او رب دې سره الله کوم کو کلی شي پای دنیا کې رد شفاعت قهري آل تعالی بچ کې دې نشي چې څوک بری زمان اخلاص ورسا کې درین نقلی رد په يهود نصارا او ماضي دوی ویل موږ د نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره نه منو دا خو نه ویني خبرې دي جواب دا کومه خبره چې نبی راوړی دا موسی او عیسی راوړی دا اخو منای کنه الله دا مو منای د اعتراض الله به زه دي ولقد اعطينا يقينا من ورکړې موسی علیه کتاب علیه السلام وقفینا بملګری دي من بعد دا نور سړي رسولان دلیل به دي چې تورات یو بل مشپات کېدو مشه نبیو به موسی علیه السلام واعطينا بمورکړې او عیسی زوی د مریم لرال بینات کار دلایل مریم سمن عابده قران کې نوم ذکر کې ځکه بری تهمتو عیسی کې معنا د سید او مبارک دا د يهود دشمنانو ذکر مقام کې راوړو دوی ویلي دا زنا نه پیدا ده نعوذ بالله من ذلک البینات کار دلایل مرزادا ودن معنی بلاسترا کو جوړ وشو د الله په امر برګي مرز والا به جوړ شو نور معجزات نشته تو خپل ځکه ان شاء الله دا راځي سورې مائده کې وایتناه ال عمران کې وایتناه موږ دا مضبوط کړو په غارون صفا باندې انجیل یې د معجزات یرو د عیسی یرو د جبريل هغه تربيت کو قدس دا صفات د الله د روح دا معنا الله و عیسی کې شروع اچول او ما اچول اوس د يهود عادت واوري قانون په يهود کې داري چې کومه خبره یې د خواهش برابر نه استعارت دي مسلمانان لوګ ورې کوي اسلامي خلافت پر ازمه باندې راتلو دي د خواهش برابر نه څومره جنجال دي حج کې یا نور مسائل منځونه کې چې دوه سره ټکرونه نشي سوي کیسه کې ملي که څومره منځونه ته وږي که څومره دعوت وکي که څومره راځونه عمره وکي یو تعالی اسم نه بلکې اسباب تعالی برابرې جماعت مو ته جوړ کی بل کار مو کی بل
لیکن چې کوم شی دوی یریږي چې اسلامي خلافت اقر سره نه مني الله دوی عادت پوخانه دي فکلما ارکل جاءکم شراشتا سوره رسول بما پاسمان لا تحوا چې خو خنه غني ځانونو تکبر وکي ففريقا يودل الله كذبتم تكذيب وکي وفريقا تقتلون وبلوا وجني تکذیب مخکې ځکه اول رد کیږي هغه نور څه بیا قتل دلیل به دي چې انبیا دوی وجلي دي وسم نیکان وجني پر مضارع ذکر ویلې ورسات کې بل زجر نبی به شکل دوی دعوت ورکړي نو دوی ویلې موږ تعلیم والي شرط لار شي عوام له نحن قوم مهذبون دیم د سی ویل چې راستا په خبرو باندې موږ نه پیږي ته څه لګي مانه خپل کار کا الله دې څومره ظلم مو کی وقالو دوی ویل قلوبنا غلف داسون زمون چې د علم نډه کې دي خو دې تعلیم والي او چې ډیګري موږ حاصل کړی دا زم ډاکټر ما دکتورای پلانې لرم دا صفاتونه خو الله ناروا دي دا خراب صفاتونه غلط دي دا مې یادوي یا غول دا منځونه پردو کې بندي ستا په خبره نه پیږي چې خپل کار وکي رښتیم دومره وکړ دي جواب اهل علم فرمایي کنه وې د سړي د ناکامۍ اولنې مسلم دا چې کله د خپل توصیف شروع کې انا زدار کم ته ما د شکار کړي او موږ د انسانانو یا ویل لي دا خو ما حق دی یا عندي څه سوې ما وکيږي دا خراب صفاتونه دي په يهودو کې چې مسلمانانو کې را نقل شوی دي بل لعنهم الله بلکې به خلق الله لعنت کړي لري په کفرهم بسبب د کفر دوی فقلیل ما یمنون کم ډیر کم داخله کې ایمان راوړي دې مې لعنت دي ډیر کم ایمان راوړي دي ورسات الله شدید بل صفات راوړي بد دې حاصل لري يهودو کې واجب صفات دا وره هغه دا دوی د شاه ارمان کې خوش کړه هغه راشي چې به سخت مخالفت هم دی کوي د نبی صلی الله علیه وسلم ارمانونه به کول خوش کړه راغنه اول ردی پیو کې دا موږ نه منو دا مصمم دی دا بد سره دی هر سره دا وایي چې قران او سنت او قران او سنت خوش کړه د په سر باندې د قران او سنت په سره ودر د بینه مني دا خود صفات د يهودو دي څومره دا په خلکو کې موجود دي یره موږ مسلمانانو د الله او د الله د رسول خبره منو چې به د الله حکم ته متوجي شي چې ولوسي څومره خطرناک صفت دی ولما جاءهم الله شکر راغ دوی کتابونه کتاب من عند الله اذ الله تعالی روحانا قران لا را لګل ډولې کتاب دی مصدقون تصدیقون کې علم را کتابونه ماون چې کوم دوی سره دی تصدیق کو مخکې موږ ویل څلور طریقو باندې وکانو داخله من قبل وړاندې استفتونه خبر به ورکو هغه چې کافر و حدیث کې راځي کنه نبی صلی الله علیه وسلم د تر روانو يهودي مولا ورته دعوت وکي به ورته چې دا شام له مو يهودي وشي د اخر زمانه نبی دا دومره پوهه پیژندو چې دا نبی سم بر تورات کې شکل د نبی ورته ښکارا کېدو عليه السلام ته مشهور حدیث ته مشکات کې ترمذی پر روایت چې کشته د خپل ساحل نه بل طرف لاړه بیره او چا سره ملاقات شو دشت لاړو ځنګل لا الته وسړی تر شو دجال د نبی صلی الله علیه وسلم بارکه موږ پوښتنه وکړه الله دې شي معلومات دوی لدی سم پیژندو د زامنو نیم ښه پیژندو او زد دینو چا ویل استفتحون معنا استنشرونا چې الله به نبی راولي کې به تاسو سره منګورو وې دینه معلومیږي وسیله په زوات فاضله اول جوابدار شامخ کی تفسیرونه په حدیث او قران باندې ثابت په نسبت سره د دریم لا دریم دي کې مجه النبي او حق النبي تو فعل النبي دا ټول خبرنا روادي وسیله د زوات فاضله دغه تحقیق او تشبیه په ټولو سوره مائده کې ان شاء الله کیږي وفلما جاءهم ذکر راغ دوی لما اغه محمد صلی الله علیه وسلم دې پیژندلو کفرو به سې دې کو پرو نبی صلی الله علیه وسلم چې نو راغلی یې ویلا را دي شي او چې کله راغی به نه مني دلیل به دي چې حق پیژندل یو بل په حق باندې عمل دی حق ورسره پیژني په حق باندې عمل ډېر ګران دی فلعنت الله لعنت الله علی الکافرین په کافرانو که کاروږي که بد کاروږي الله ډېر بد يهود کې بل عادت دادي د یوې منصب د نبوت او د حکومت دا بټول سمندي عرب څخه سادهګان خرید وکان سره ولي چې دوی الله را منصب ورکړي
الله جواب کې د جواب حاصل لري تا خو ما خو خره قران زما فضل چې چاله ورکو محمد صلی الله علیه وسلم دې اهل له الله فضل چې الله چاله ورکي موت به سرونه خرابو دماغ به خرابو به سمشترو به الله ډېر بد دا چې خرڅ پر دی پای باندې پسوم د خپل ځانونه ان یکفرو چې انکار وکړو بما پاس من انزل الله چې الله نازل کړي په غند وجر زدنا زدي وکړو وی ویل چې موږ دا سره بالکل منونه عمر رضی الله عبد الله بن سلام دلی ویل دا حق نبی دی کنه بالکل حق نبی دی دا خلک ولی به نه مني بس یو نه مني دی وجه چې موږ منصب ختم شموخ منو چې الله نازل من فضل باز فضل الله من یشاء بچا چو غاړي د خپل بندګانو نه معنا وحي عرب څنګه پیغمبر لري فباو داخله غخته شو بغضب معنا علی غضب اند پاسه دبل انکار د موسی نیم کړو د نبی نیم وکي تورات نیم کړو انجیل نیم وکي قران نیم نبی ابن عمر علیہ السلام نو عمر سپک خلق دیو قانون یا ساتي ولل کافرین الله یدی بیمانو د پار عذاب مهین او عذاب سپکون کړي سپک عذاب الله ورکو جزاء من جنس عمل دا کوم عمل چې کې به برابر بدل الله درکې تا کار سپکړو نو سپک سزا ورسا کې دوی کې بل مرس دوی په خلو وای لیکن الله عمل پې نه کوي څه مطلب نبی صلی الله علیه وسلم ورته راځي وحی معنی قران ویمړه خپل کتاب مونږ تورات قطن قران نه مونږ سیدا تورات مونږ وی آو الله پیرت کې چې مړه دې تورات کې خو الله د انبیو قتل نه جایز کړی تاسو ولې انبیو وشل اې دې معلومه شو چې نه تورات مونږ نه قران مونږ اصل ځان نه لګي ډېر انسانان به چې موږ پلانې مسلک مونږ پلانې الګ په دې مسلک کې خدا خبره ده چې صحیح حدیث د صحابي شاز ما مذهب دی څه دوی نه انکار وکي وینا دا خبره کې نه مونږ په نور کې مونږ تاسو ما خطرناک صفت دی واذا قيل لهم چکل ویل شي دي خلق لپاره ایمان راوړي بما انزل الله پاک کتاب چې الله نازل کړي قالو دی وی نو منو من ایمان راوړي بما انزل علينا پاسمانه چې نازل شوی په موږ باندې ويكفرون بما وراءه انکار کوي پاسمانه چې د وړاندې نور دي جواب سوال کې دې چې دا قران به خراب کتاب دی خطرناک يهود به څه کنه مني نه الله دا ډېر خپل کتاب دی اسی نه مني وهو الحق والله دا رښتینی کتاب دی تصدیق کوونکی رې ما هم دا کتاب چې کوم دوی سره دی کوم دینه وصلی الله ورمان درت کې درت حاصل ده چې تاسو چې موږ دا تورات مونږ تورات په خدای بیا او قتل نه راغلی دا مو څنګه وشلی دلیل به دې چې تورات ان باندې قران هم نه مني قل معنا ورته وایا ولما تقتلون انبیاء الله ولتاسو وجنید الله انبیاء ولی موشلی من قبل وړاندې ان کنتم مؤمنین کوي تاسو ایماندار خو ایمان درکې نشته کنه به ایمانو ورسات اوس زجر دوی اشو چې موږ تورات منو موسی علی السلام تورات راوړو هیڅ رزق بندگی شروع کړه تورات کې چې د رزق بندگی و زدين دي آیتونه کې نبی صلی الله علیه وسلم پورا تسلی الله ورکیو دایله ولقد جاءكم يقينا لا تکړه تاسو موسی بالبينات فكار دلایلو ثم اتخذتم العجل بتاسوني وسخه من بعد دا غدرا تغنورسا وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکی شرک مو کی اشراغ کورا تاسو یې څه پسد کول وی دی هم ویل شي دا دوی د شاقده ولر نعوذ بالله من ذلک وی دی ک الله درنه شوی دی حلول عقیده وا چک والد تعویدلتی وداس منګرا بده ورسا کې دی هربل صفات يهودي کی صفات داري چې کله دوی په سر باندې کوته کې منی خوشی لري کې است به انکار کړي ډنډي خلی د زور الله په غر راځي کې منوي چې لري کې وسخ خپل کار کوي څه ظالمانه وَإِذْ أَخَذْنَا اللَّهَ فَأَتِمْ شَمْوَاقُسْتُ مِيثَاقَكُمْ فَوْقَ الْأَوْسَاسُنَا ورفعنا وجد مکه فوقكم الطور الساس رپاس تور غر ویل مونږه خو زما اتیرکم والی اس شدر کو مونږه به قوت ډیر به کوشش واسمو قبول کوي قالوا سمعنا دوی ویل مونږ قبول کې واسه نه مني تاسو څنګه مونږه قبول کې مونږه نه منو قالوا دوی ویل سمعنا مونږه منو شکره غر پرشتره اوچت کړو واسه نه منو شکلا کته یا سمعنا ویل پښبا اسه نه ویل برېزړکی یا وی ویل سمعنا مشران ویل اسه معنا کم کشران شو و اوشربو سره جواب د سوال
دوی دا خبر ولې کولې الله یو وجدا وجه غیر الله محبت زړه کې درنه محبت د شی سره وړاندې وکړي واشربوا الله واسكلوا ولا شبه في قلوبهم دري پرېژونو کې علاج د محبت دشقي څخه غنن نوزي محبتي چا ویل چې موسی عليه السلام داسخه مات رامات کې وې سوزول درې کې غرزول به دله شی وبته وسکي د چا پزړه کې چې د مینانو ای سره یې صلات لري شوند باندې معلوم شو خدا توجیه کمزورې ده بلکې د عصر مینوا امام احمد ابن حنبل فرمایي چې په کوم ځړ کې د مخلوق سره دومره مینه پیدا شي چې د الله حکم قرباني ماتيږي یاد ساتي وې دې ځړ کې اصل کې د الله مینه نشته د الله مینه چې د مخلوق مینه به ځای نشته ټیک دې کوم ځای ځابه لکه بچو سره د الله سره د ملګرو سره اړیو به خپل درجه ورسې ان شاء الله راشي دوی دا غیر الله سره د شي مینه کوي لکه الله سره وصلی الله ورمان درته کې قل ورتوا سما امركم در بتا سل امر کوي به په دې باندې ایمانکم ساس ایمان ان کنتم مؤمنین کتا سو ایماندار تاسو ایمان تاسو لري د بچي امرو سوال پیدا شي ایمان خو په شرک امر نه کوي دلته څنګه ویل شي ایمان تاسو په شرک امر کوي جواب دار مړه د ایمان نه دی الله وي دا سي ایمان دی ایمان خو خلک نه کله دعوت دی ورسره کې دوی له بل صفات دوی ویل مړه د جنت خالص زمون دی دیګر شاق نشتا الله ور باندې راته کې درت حاصل داده راضي شمه مباهله وکړو دو جماعت یو مونږ په حق بل مونږ په حق دشته بو وشو دسی بو یا الله چې اړیو په باطل باندې ته برباد کا اړیو چې په باطل آت تسنس کا نو که تاسو وایئ چې دا جنت زموږ د پاره دی راضي شمه مباهله وکړو نشي کولای الله وایي قل معنا ورته وایا ان كانت لكم الدار الاخره کچر د حساب زپاره دا کو رسنه عند الله د الله سره خالص من دون الناس نه د نورو ارمانو کې د مرګ ارمان خدا جنتی کې دل خدا مستلزم دی لنده چې د مرګ ارمان بسړي کوي یکی دې چې ابو رسول الله علیه وسلم چې دا مرګ ارمان وکا دلته دا معنا ده ارمانو کا د مرګ په باطل چې کوم دروغجن هغه الله برباد تمنا د مرنا روا ده چې ګستار ایمان مسله خرابېږي به مختلش ان کنتم صادقین کوي رښتینی ورسات کوي چې چرته من کوي ارګیش بدو یار مانونه کې ابدن بالکل بما قدمت ايديهم بسبب دا چې مخکې دیګلې دي لا سنو والله عليم بالظالمين الله په دې ظالمانو دا چرته ارمان کوي دې راسونه د عملونه کړی دي نه ټول غلط عملونه خراب ټول بدن مراد دی خو لیکن دا لاس په کې سبب دی ورسات کې الله اوس بل شوی يهود د مرګ د ژوند ډیر شوکین دي چې همیشه ژونديان یو د امنګ وي ژوند یو د امنګ وي دغه قسم تسلیم الله را کړ چې د يهود سره کله بجګړه کې الله یو واقع شو دا ګور د مرګ ډیر یریدون کړي یار یو پسرها وکاله عمر ځان لغواړي په خلاف د مؤمن وای کزه چرته ژوند دی غازی بومو کلاړه مخ بس جنت ته نو تب خامخا مند کې دي يهودنا احرس الناس يرسنا دي خلق على حياه بجند نوي د ژوند ژوند خو چوغې دي ژوند دي دا نوم د دې شي غلط دی چې دا ناشنا فوج دی او خطرناک فوج دی او جګړه مار فوج دی او دار او هغه ومن الذين او چانا اشرکو چې شرک کړي نه ځکه دوی به الله منیا او منیم نه د قیامت ته لړۍ لریم نه اوس يهود ارمان لغو کېدا یو د معنا خو غړي احدهم يود دي چارمان عمر ورکړي شو دل الف سنه زر کالا تکینه دا زیتوال نو الله دې زر کالا عمر درک وشال زر کالا عمر دعا ویلې شي کنه ابن قیم لیکلی چې دا شعر رواه زاد المعاد لیکن عقبه ابن عامر په چا سلام واچو یو ماشوم ویل چې دا سړی خو نصرانی وو ایسه په ورغه ویل الله تعالی هدایت وکي او سلام دې په مؤمنانو وي زر کالا عمر دې الله تعالی نصیب دلیل به دې چې د نیک عمل نه پاره دا دعا چا چالو کړه به جایز ده سره کولی شي وصلی کزر کاله عمر دل ور کړی شي به نشي بچ کړي نو چې سړی زر کاله عمر غواړي هغه بشر د جګړه کې ټینګ شي نه وما هو نبی دا الله بچ کون چې دلته د عذاب نه ايو عمر مانه کدل عمر ور کړی شي یا ان مصدری تمنی دی ارمان شدی وي موږ زر کاله عمر را کړی شي ولیکن اس پیدا والله ورنکی
والله بشیر الله لذین کړي بما يعملون پاک عمل شدي کوي. بشیر په شله کې خو بار نه راځي چې دا متضمن دی معنا د علم لا الله مونږ ګوري او مونږ باندې علم مشتا دي جنت به مېسا اسه کې بدی کې سوالات د نبی صلی الله علیه وسلم پر رسالت دی جوابات مبارک جبريل کی مبارک سليمان کی مبارک هاروت و ماروت کی مبارک لفظ راینا کی مبارک نسخ کی دایت بارک دو قول علماء لیکلي یو داش يهود ورته راغلل نبی صلی الله علیه وسلم ویل موږ ته سوال نه کوو ته جواب کوي موږ ته منو صحیح ده وی اول دا چې یعقوب علی السلام زمانه کې مغه حرام کړي و نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی تاسو له قسم در کوم په هغه چې تورات نازل کړي و خنو وی آو دویم سوال دا و چې د نارینه منی څنګه ورو سنانا د نارینه منی چې سپینه د سلیک نه کړ سنانا سیړه دریم سوال دا و چې دا بچی کله مور لخي چې کله پلار له نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی چاو منی چې پاس پاتې شو بس اماغه بچی خيچ يهودي ویلي وسره جدا کیږي ستا وحی تعالی څوک راوړي وی جبريل باس ومن ته نه من جبريل خو زموږ دشمن دی صرف باندې ګوري الله ول څو شي جبريل سره دښمنی کیا کافر دی دا بیمانه دی يهودو کی عادت دا چې په سند باندې رد کو ځکه جبريل چې لمن زلاړو قران هم لاړو نبی هم لاړو کعب روافض شیګانو کې دا عادت دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم په صحابه باندې اعتراض کوي صحابه دا رقم صحابه هغه رقم صحابه چې لمن زلاړو خو دینم ټول لاړو دویم د عمر رضی الله عنه زمکه د بازار په هغه سر کې دا به چې خپل اسمه کې راتلو منځ کې يهودي او مدرسه او بیت المدرس کله کله بالته ورو ګرځیدو يهود ورته قسم په الله ستاسو په ملګرو کې تم لډیر ګرانی انور خو بالکل زمو خالن راځي عمر رضی الله عنه ورته ویلې وې دې وجنه تاسو نه راځم چې تاسو ما سره مینه راځي اڅ د خپل دین باره کې تاسو کوم هغه دا چې دا نبی صلی الله علیه وسلم په حق نبی ریو کنه دی قسم بالله په حق نبی دی به ظالمانو ولی منی بیان وی منو خو ځکه نه چې دله وحی جبريل راوړي ازمن دشمن دی که چیرته میکائیل ونه به صحیح و دبه ورته ویل عمر رضی الله عنه وی د جبريل او میکائیل حیثیت څنګه دی یو د الله کی طرف لولاړ بل چپ طرف لوي دوړ الله ر نږدې دي عمر ویل رضی الله عنه قسم په الله څوک چې جبريل سره دښمنی کوي دا د الله سره څوک چې میکائیل سره دښمنی کوي دا د الله سره څوک چې د الله سره دښمنی کوي دا د دوړ سره ویزه د نبی صلی الله علیه وسلم خو عالم مال ویل آشنا خبر نه مې نه ویني ایتونه نازل شوی دي مې کوم ایتونه ودا یې مال ویلي ویزه په دین د اسلام کې نورم دومره کلک شم سم د تیګنم کلک شم جبريل د نبی صلی الله علیه وسلم وزیر دی بار ټولو انبیاء او واحد راوړي شپږ سو وزیر لري میکائیل دام د نبی صلی الله علیه وسلم وزیر دی لاندې ابوبکر او عمر الله اوس په يهود باندې رات کې شګوره په سند باندې اعتراض مکوئ قل معنا ورته وایا من کان عدو من سوچ دشمن د جبريل معنا عبد الله دولس قرات به کې راغلي جبريل او جبرائيل او جبرال او فلان سزا دي جزاء سره من متضمن معنا د شرط بنو معنا دارا سوچ دشمن د جبريل دا کافر دی ویم سوچ دشمن د جبريل دا د الله دشمن دی سوچ دشمن د جبريل څخه پکېګه ما سوچ دشمن د جبريل کړي د اسلام رسټ نه لړې کړه سوچ دشمن د جبريل موږ له zarar نشرا کوي سوچ دشمن د جبريل ته خدای الله د ولی سره دښمنی وکړه حاصل دا چې د جبريل سره دښمنی بس دا کفر دی اخلاص وجدار جبريل خو سبت کار نه دی کړی فانه يقينا دا جبريل چې نزلو نازلې دا قران علی قلبک صاحب دې زړه هغه قران مهم دی چې زړه کې ځایونی شي محل د علم زړه دی وباذن الله د الله په امر حدیث کې راځي کنه جبريل علیه السلام د رسول الله ویل یا جبريل ما تاسو ډیره مینه ده ځکه سوچ چې سره طبيعت ولګي مناسب دا چې ار وخت هغه سره ناشته ته ولې مخالفار باندې راځي
جبريل عليه السلام ویل چې موږ خدای الله په امر باندې رسول چې الله موږ امر وکړي چې موږ نشو راتلې څومره لوی مخلوق دی لیکن الله له محتاج دلیل دی په دې چې په دنیا کې ټول مخلوقات الله له محتاج دي د خلکو حاجتونه چې پوره کوي یو الله باذن الله د الله په امر وسوي چې دا جبريل وخی راوی کله کې خدای متن خرابي جواب مصدقا تصدیق کون کې لري ما دا څه بیان هدي چې کوم د مخ کړي وهدن هدایت دی او بشرا للمؤمنین خوشالي د مؤمنانو لرا مؤمن سره چې قران لنا چې قران وي خوشالي دا د خپل ایمان د پیژندل د پاره علامه چې ایمان مونږ شته او کنيشته که چیرته ور باندې خوشالي غو ایمان او کني به ایمانی ده بل دار عقیده کتاب او د عمل الله اوس تاکید بیانې من کان عدوا لله سوچ دشمن د الله او د ملائکه او د رسولانو وجبريل او د جبريل او د میکائیل علیہ السلام میکال فإن الله يخن الله دشمن د کافرانو دی د الله سره دشمنی دا منه برخداران د الله نه انکار په الله بدګماني ملائک د الله لوري نه غړل دا د الله شریکان غړل رسولان سره دشمنی دار چې د انکار دای معجزات نه منه جبريل او میکائیل ولې ذکر کړو دا خپل ملائکه ته دې ټکی کې داخل دي جواب دار چې باس په دوی کې دي دویم جواب مو ذکر کړی چې دا پر ملائکه ډېر اوچت خلق دي اوچت حیثیت لري الله لډېر نږدې دي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم جبريل له ویل جبريل ویل چې کله میکائیل وګور میکائیل ستاسو سره راشي همیشه خفای دا ولي جبريل ورته ویل یا رسول الله چې کله نه الله جهنم پیدا کړي دا اق اورس نه میکائیل علیہ السلام خپه دي چې اسنه موږ الله ورونه ورسې یریږي به دل ویلې وېسې چې کله تعالی ګورم تم د خفغان حالات کې سترګې به کته وي وېسې مې ریګم کنه بلې کیفیت باندې دویم دا چې د یو ملک نه انکار هغه ټول ملائکو نه انکار دی اوس ترغیب دی قران الله دوی خو رد کوي الله یې موږ اوچتو ولقد انزلنا يقينا نازل کړه موږ له تعالی آیاتنا بینات کار د توحید په کې ښکارا وما يكفر انکار نه کوي بیا د آیاتن الا الفاسقون مگر هغه انسانان چې بيدینه دي بيدینه خلک نه مني کوم چې دیندار دی هغه ورته لبیک وایي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم